چې څوک په منبر باندې په خپل ودرېږي او خلکو ته چې شابه ما ته بیان کړي په ما کې څه عیب دی، ما ته عیبونه بیان کړي. یو کس ورته اوچت شو ورته فرمایي په تا کې دوه عیب دي. داسې دور خلافت والا پسې خلک خبرې کړه دا عمر فاروق دی، منبر په سر باندې ودرېږي ما کې څه عیب ما ته بیان کړي صحابه. یو صحابي اوچت شو څوک فرمایي بعض روایتو کې راځي دا سلمان رضی الله عنه تا کې دوه عیب دي. او راته کوم عیوبات دي؟ یو عیب دا دی چې تا سره قمیصونه دوه دي، مونږ سره یو دی او تا سره دوه دي، دوه قمیصه. او دویم نمبر عیب درکې ولی تا سره دوه دي چې رعیت قوم سره یو قمیص دی، ته په کوم بنیاد باندې دوه قمیصونه استعمالي؟ سوچ کوئ. دویم نمبر عیب څه دی؟ ته کله کله دوه قسمه روټۍ وخوري او مونږ یو قسم خورو. عیب هم داسې عیب خو نه دی چندان که نه، هغه چا صحابي په چا کې عیب رو نه باسي، بس دوه ټیمه کله کله ته دوه قسمه خوراک کوي، مونږ یو قسم، ته ولې دوه قسمه خوراک کوي؟ ته ولې دوه قمیصونه اغوندې؟ وی چې عمر فاروق ورته وفرمایل ای صحابو تاسو ګواه کوم دا څومره چې ناست دی نن نه پس به تر مرګ پورې عمر فاروق قمیص هم یو استعمالوي، عمر فاروق به خوراک هم یو قسم کوي. او د هغې نه پس ورته بیا یو خبره وکړم. یو ځل جمعې مونځ ته لیټ راوواته، سعد رضی الله تعالی عنه ورته خبرې وکړې چې په خپل ټیم باندې راوځه. دا د صحابو دور دا داسې دور نو جی جان والا چې جی او جی څه وایي، نه د عدل د انصاف دور وخت باندې مانځه ته راوځه. د مبارک منبر باندې ودرېده ورته فرمایي سعد رضی الله تعالی عنه چرته دی چې هغه ته زه عذر بیان کړم. زما عذر داو چې زما یو قمیص و هغه زما کور والا انزله و چې هغه اوچېده په هغې کې ټیم ولګېد ما نه ځکه زه لیټ راووتم. هغه خپله خبره چې کړې وه چې عمر فاروق به یو قمیص استعمالوي تر مرګ پورې یو قمیص استعمال کړه. عبدالله ابن عمر فرمایي وی دا لستوڼي بې داسې وو عمر فاروق هغه تارونه به تر راوتي وو، لستوڼو نه یا تارونه داسې وی چې ما به دا کینچي پسې دا کینچی والا شی به ما سم پسې ګرځاوه چې دا بد ښکاري، وفود راځي خلک راځي چې دا تر کټ کړم دا کټ شي دا لستوڼی ښکلی شي. وی چې ما به ورته چې قربان دا تارونه وی چې ما ته به وی چې دا مه کټ کوه دا داسې ټیک دي، ما رسول الله مبارک داسې لیدلی دا پرېږده.